أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 59 اور 60 مطالعہ مجنن کو دے آیات کے چکم خبرہ مشکو نو ابتدا کے دا ذہن کے واچوئی چی ورست و درس کے یو لفظ ترشوی و ہدن و رحمہ، یعنی یو طرف تا دا قرآن دے تاسو رہنمائی گئی، یہ چشی رہنمائی گئی دے حق لیارے، سیدھا لیارے، اتاسو دے فائدے لیارے، اتاسو دے سکون لیارے، اتاسو دے اتحاد اور دے اتفاق اور دے کامیابی دنیا کے ہم صرف دے آخرت خبر ہے نا، دنیا کے ہم اتاسو رہنمائی کی چیرہ دنیا کی کامیاب معاشرہ چتنگی جوڑی جی دے غیر تاسو تا رہنمائی کی ورحمہ او داغ رہنمائی در اصل رحمت تا تاسو دے پر خوچا دے پر دا للمؤمنین اغو مومنین دے پر دا کمو دے پر دا چا آغا دے خپل دے زڑ بیمارینی چا کم مجھا ذکر کڑے ہو آغا دے دا قرآن یو نصیت پر ذریعہ سرا نصیت پر حیثیت سرے قبول کی وغیر سر خپلا اصلاح ہو کی، اللہ دی مجھتا توفیق راکی. لہذا نن پا آیات کے فرمائی قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ویا ارائیتم ما انزل اللہ، تاسو لوگوں نے غور کرے، تاسو لوگوں نے فکر ہو گئی ما انزل اللہ لکم من رزق، چی تاسو بندی اللہ چی خپل طرفنا نزل کرے دا کم رزق، یعنی تاسو پا دیکھ غور ہو گئی لوگوں نے کم رزق چی اللہ تاسو تا نزل کرے دا فجعلتم منہ حراما و حلالا، اس دلتا لږغو نه د رزق په معاملې کې ځان پویونه ده چې د رزق شي دی. اردو زبان کې رزق یای خوراک شاکتا عموما معروف ته ده. کله چې د رزق خبره راشي موږ عام طور باندې چې الله رزق راکوي، نو رزق نه موږ اټومیټیکلی ذهن دی چې کانه پینه ملوي جرته. اچھا دا داسې و غلطی ده چې اردو زبان او د عربی زبان رزق کې فرق ده. اردو زبان کے خو رزق یقیناً دغه ته یای چیرې کانا پینا څنګه دا څه شي خوري څنګه چې چته نه تنظیم کوي به موږ الله رزق راکوي، یعنی کانا پینا راکوي. خو عربی کې دا څه نه ده، دی اردو زبان رزق موږ نه غلطی کیږي، دا غلطی عام خلق چې ندی خبر هغه هم کوي، عوام هم کوي، اور انتہائی معذرت سره علما هم په دې کې شامل دي، ځکه چې عموماً دا تمام معاملات د رزق موږ د عربی زبان کې هم چېته راوستي ده دسترخوان ته موږ ګرده کړي ده چې یاره پلیټ کې چې کوم شاید دی باندې بس موږ فقهي غږیږي چې دا حلال ده او دا حرام ده، هغې کې موږ یقیناً ډېر احتیاط هم کوو. حالانکه عربی کې رزق دې ته نه یي، عربی کې رزق چې ده هغه د کانی پینی ته هم یي، آغا جمع تا هم یای چې کم جمع تا استعمال ہے، آغا اولاد تا هم یای، یعنی اکثر و بیشتر قرآن کے چھ الفاظ رتی نو آغی بندی با تخپل غور وکی. یو مشہور دعا دا آغا مشخلو چھ ہر سڑی تا تقریبا آغا یاد دا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع، یہ معنی صدا چھ اے اللہ ما بندی حق واضح کا، حق واضح کا، دا یو دعا دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و اکثر خلق وڑی اللہم ارنا الحق قال
اللهم ارنا الحق حقا، یعنی اے ربا موږ باندې ته حق واضح کا، ارنا رته وشیا واضح کرتا، ورزقنا اتباع، او موږ ته توفیق راکای دی خبرې چې دی هغه حق اتباع وکړو. نو دلته خو رزق خبره نه راغله فګې اکانی ویني خبره خو نه ده، ورزقنا او دی موږ اتباع وشي، دی موږ اتباع وکړو دی هغه حق چې کوم تا موږ ته نازل کړی ده. نو دلته رزق معنا دا واضح شعر عربی کې بل نه چې کله محاوره د چا په بری کې ذکر کیږي نو هغه یې رزق علم، یعنی پلنکی سړی ته رزق علم، هغه ته الله تعالی ډېر رزق ورکړ، نه ډېر علم ورکړی دا رزق علم چې هغه ته علم ورکړی دا. نو موږ نه غلطي دا کیږي چې موږ د رزق معامله چې دا موږ دسترخوان کې رګرده کړي د اردو په معنی کې مخستی دا، حالانکه عربی کې رزق کله خبره چې رزي هغه د تمام شیونه دي، اتا کانا پینا، اتا استعمال تمام شیونه، اتا مستفید کېږي چې شیناغینا ته کومه طور طریقه کوي، تا ته الله تعالی څه هم در کړي دي، مال یې در کړی، اولاد یې در کړی، خاندان یې در کړی، دا اقتدار یې در کړی، اختیارات یې در کړي، نما یې در کړی، دا علم یې در کړی، دا تمام شیونه دی کې د دې باندې احاطه کوي، یعنی دا تمام شیونه په دې کې رګړ دي په دغه رزق کې. الله تعالی دې دغه رزق خبره کوي. اچھا دلته غلطي به موږ نه دا وشي کیږي، مو چې کومه غلطي موږ کړې دغه نتیجه سره وتی، دغه نتیجه دار وتی چې رزق کې هم ډېر احتیاط کوو، چې سور خوشه چې کنه حرام ده، سور خوشه حرام ده، خو مگر د هغه کچکی خوشه خورو چې هغه غلا شوی ده، ځکه چې هغه ځکه خو موږ یو چې به فکر حلاله ده شری تور باندې به سبا شو کچکای ده اوس که دې څړته وشي دا چېته نه راغله ده، دا کچکای په رشوت خستل شوی ده حرام ده، د باندې دې څومره کلمې یایا اوس ویلې چې دغه خو شایق رشوت خو موږ رزق کې راوستی نه، اختیارات موږ رزق کې راوستی نه، اوس سور خوشه خو حرامه ده، خو مگر د شرابو لساسې چې کمې دي موږ معاشرې کې جری کېږي او چېرته نه جری کېږي هغه ځای باندې موږ خاموش یو، هغې ته موږ توجه نشته. سور خوشه خو حرامه ده، خو هغه پارلیمنت خبره وکړه هلته کې بیلونه پرو بل ارزش سود دی پر یو کثیر تعداد باندې بیلونه په پیسې کېږي، دا به سود مت کېږي. د مسلمانانو په ملک کې د مسلمانانو خزانه نه، د مسلمانانو چې کم د تهجد گزار دي، کم چې دا ټول د علمي خلک چې دي نه دي، عبادت ولا خلک دي، د منځ گزاره خلک چې دي د ټیکسونه ورکوي، هغې باندې خزانه جمع کېږي، هغې خزانې نه باقاعده دا عالم امیر کوي، جاهل امیر کوي، عوام امیر کوي، هغې نه باقاعده تا مت کې ته سود کاروبار کوي لګیا ته یا که نه کومه پیسه چې ته صبح او شام استعمالوي هغې باندې شیونه خلې هغه حرامه ده، هغه د سود په بنیاد باندې لکه زیات چې پیلاو شي بیا ډېر شیونه پکې رسي. نو دا تمام شیونه موږ غلطي ځکه کوو چې دې ته موږ نظیر ویلی نشته چې موږ خو ټوله فقه حلال او حرام دغه ځای راګرد کړي دي چې بس کچکي غوښه حلاله ده او د سور غوښه چې ده هغه حرامه ده. دلته الله فجعلتم منه حراما وحلالا، تاسو هغه رزق کې چې تمام څه مو در کېږي ځنه شیونه للوي ځنه شیونه حراموي، ته دی مرضي ده جناب بس ټیک شه که نه موږ منظور کو ټولو منظور کو چې شراب لایسنس جری شو، دی منظوري ورکړه چې یاره ناچ ګانو ولې ته به د کالې موږ دمره ایوارډ ورکوو، ایوارډ جیب نه ورکوي، هغه مال وي د هغوی ته خاص وظیفه ورکوي، یسونی هرونه ورته ورچوي، یو ایوارډ د پاکستان طرف نه به ټول عمر هغه ته پیسې میلویږي، تا خزانې نه ویلې چې هغه ډېر بهترین ډانس کړی ده، ډېر بهترینې ګانې یې لیډ بهترین فلمونه یې جوړ کړي دي چې هغې کې تمامه بېحیي موجوده وه، دا د تاک نږدې و ته ته نه خاموش ځکه چې خو تا خو رزق صرف دسترخوان و پلیټ ته راګرد کړی ده. نو دا خبره دلته کېږي فجعلتم. اوس سرته آیات ما ویلي تاسو سټارټ کې کړی چې کاغې باندې سوچ وکړي الله یی چې د قرآن تا ته هدا د تا رهنمایي ده، خو که ته پوه شې فلیفرحو په ده باندې خوشحالي مناو کا، دا هغه رهنمایي ده چې تا ته میلاو ده د الله طرف نه، ورنه معاشرو سره نورو مذاهبو سره یا نورو سره یا انسانان هغه رهنمایي ورکه کړي ده، هغه نن بټکته هوه په لیارې کې په صحرا کې لګیا ده ګرځي، او اصل حق اصل لیار هغه ته نه میلویږي د زندګۍ. ګورې نه موږ ګورو اکثر خلک ډېره لویه ترقي وکړي، دا
کم چې بدکاره خلک دي یا کم چې دي هغه ولې دي اکثر موږ وایو چې هغه خودکشي وکړه ویلې چې هغه دنیا هر شي هغه ته میلاو شي هر عیشي هغه وکړي خو زړه سکون نه میلاویږي هغه تلاش کوي چې سکون چېرته هغه سکون چېرته ده چېرته نه ده هغه د دغه قرآن نه ده اوس د څرنګې ده دا د هغې قوانینو باندې هسې نه ده چې قرآن بس جیب کې ګرځوه تا ته سکون میلاو شي او ټیک ته د هغې اثرات شته مګر داسې نه ده قرآن دغې ته نه ورغلی فجعلتم منه حراما وحلالا آیا دغې نه تاسو ځنه حلال کوئ ځنه څه مو چې مرضي وي ځان ته لیر جوړه کړي چې بس ټیک شي یاره اوس زه به رشوت خامخا اخلم یاره ما تنخوا کوم د بچي مو ډېر دي او ما ته بله طریقه نشته ده یعنی اچھا خاصه ما په خپله لیدلي چې اچھا حافظ قرآن دي په دغو ادارو کې ناست دي ټیک ټاک خلي ټیک ټاک رشوتونه خلي کل هات باندې خلي هغو سره محسوسه یې نه چې دا حرام ده زه تا کار کوم ها داسې ډېر کارونه چې هغه دي هغه دغې په دغه رشوت باندې دی ښه کوي په هغې باندې بیا دی قربانۍ کوي دغه رشوت پیسه جمع کړي کرپشن پیسه جمع کړي حرامه پیسه جمع کړي بیا عمرې حجونه پې کوي بیا معاشره ټول دی چې حاجي صاحب ویلې چې معاشره ته پته نشته که نه چې دې تر دا دغه شي کې ده چې ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا کوم رزق چې ما تا ته نزل کړی ده په هغې کې تا سره څه اختیار کړی ته خپل اختیار سې ولګي ځنه حلال کوي او ځنه حرام کوي قل ای نبي صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه الله اذن لکم آیا الله تاسو ته دې اجازت در کړی ده تا سره څه نشته تا سره څه لیکل شته چې ته وایي چې الله خو که نه یې ده در کړی ام علی الله تفترون نو آیا ته بیا په الله باندې درویغ راتړې چېرې الله به دنیا جوړه کړې ده اوس ما سره ده لیبرل مسلمان دي که نه دا یې بس مونځ او داس کوه سور غوښې نه ځان ساته او مطلب دا چې بس نور خو کوه چې څه کوې او نور خو الله تعالی تا ته خپله لیر در کړي دی چې کوم شاید تا ګټې کې وي اکه دلته انسان آزاد ده دا چې یې که نه چې انسان آزاد ده اما مرضي ده دا مرضي میری جان میرا جسم میرا مرضی دا یو تحریک چې چلو دا اوس نه چلیږي په دغې تا په مسلمان معاشره کې چلیږي دغه حاجیانې وي هغو کې هغې کې عمرو ولان دي او کې عبادتګارین دي خو هغې پوه نه دي په دې خبرې غلطې کړي دي ام علی الله تفترون تاسو الله باندې دروغ وما ظن الذین یفترون آیا اوس چې دا کوم د الله باندې دا دروغ تړي چې الله تعالی انسان پیدا کو آزاد یې پرېښو بس هغه ته نور رهنمایي نشته لکه قرآن چې هدن دا تاسو رهنمایي دي پر ما قرآن دی سره دنه به رهنمایي کوي ایمان پرې رړئ په د بنیاد باندې تا معاشرتي قوانین تا معاشي قوانین تا سیاسي قوانین تا اخلاقي قوانین تا تمام قوانین به د دغه قانون د دغه قرآن په مطابق جوړېږي دې دپاره مو اګزیسټولی ده اوس ته یې چې نه زه خو دلته آزاد دی زه چې کم قانون جوړوم هغه کې زه آزاد یم ما نه څوک پوښتنه به نه کوي داسې خو زه ګورم به چې معاشره کم طرف ته روان ده معاشره څه شی غواړي زه به هغه ته کوم هغه نمونه قوانین به جوړوم په هغې نمونې به زه چلیږم یا وغیره فرد وي یا اجتماعي معاشره وي وما ظن الذین یې چې آیا دا غی چې کړی یفترون علی الله الکذبه یو درویغو باندې الله طرف ته دا خبره چی چې یاره الله موږ آزاد پرېښو دا الله انسان آزاد نه ده پرېښی الله تعالی انسان ته قوانین رستولی دي حدود یې رستولی دي هر شي کې هر معاملې کې لہذا تا نه به د دې پوښتنه کېږي نو الله یې چې آیا دوی دا غور کړی دوی ګمان کوي چې دوی سره به څه معامله کېږي یوم القیامه چې ته سوچ یې کړی ده چې دوی سره به معاملات څه شي ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله خو ډېر مهربان ده خو دا هغه مهرباني نه ده چې اوس چې څه کوم هغه به مهربان او خلاص شو دلته د مهربانۍ مقصد دا ده چې د دومره الله مهرباني چې تا ته هدن و رحمه تا ته هدایت رهنمایي رستولی ده د قرآن په شکل باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون مګر اکثر خلک چې دا هغه شکر نه ادا کوي زه شکر کوم یو هغه شکر نه ده چې اوس زه شو وخورم وڅښم وایم چې الحمدلله دا هغه شکر نه ده دا هغه شکر ده چې ته کوم خورې چې وایې چې یاره دا ټیک دي حلال دي او که نه دي کوم چې استعمالوي دا حلال دي او که نه دي کوم طور طریقه کومه خبره چې کوې کومه خبره ګورې کومه خبره اورې کوم څه کوې کوم څه معاملات کوې دا ګورې چې دا ټیک دي او که نه دي شکر دې ته یې او هغې باندې ټیک لارې باندې روان وي هغه شکر ده خولې نه خو یې که نه چې الحمدلله او کوار رشوتونه خوله رشوت باندې وایي چې الحمدلله الله دې موږ ته سمجھ راکړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین